بسم الله الرحمن الرحیم د بارګین حواله سره زه څو خبرې وکم. دا بارګین مونږ کولاو کړی دی په دې نیت باندې چې خلکو ته انصاف میلاو شي، خلکو ته صحیح طریقې سره د ګڼکپانو نه د ظالمانو نه بچي. یو خو به دا و چې دې خلکو ته به تکلیف و، خوازاخرې ته به لاړ، چکدرې ته به لاړ، بل خوا اکثر به غلط ګاډی به پیښ شو. غلط مطلب دا چې کټ ګاډی به په روغ به پې خرڅ کو یا نور څه داسې مسایل به وته د غلا به ورته میلاو شو. نو دې خلکو ته به ډېر تکلیف و. او زموږ علاقه خو یو پسمانده علاقه ده، پاتې د تکلیفات غریبانو ته به ډېرو مسایل بیا دا و چې لکه دونه پیسې هم خلکو سره نه، یو ګاډي پیسې به چېرته ګټلې وي غریب کراچۍ کې یا په کوم ځای کې، نو هغه به په دې ګڼکپای کې په دې ګڼکپانو واغستې. نو زموږ په دې نیت کولاو کو چې زموږ د علاقې خلکو ته بلکې هر چېرته چې څوک دلته راځي نو هغوی ته انشاءالله چې صحیح ګاډی میلاو شي، ټیک میلاو شي. نو مزدوري خو خامخا هر سړی کوي، جایز مزدوري به دې کېږي. لکه چې زما ډیلران کم ناست دي هغوی به هم جایز مزدوري کوي، خو غلط قسمه ګاډی، غلط قسمه کار، دوکه به بالکل دلته نه وي. او که چا سره دوکه زموږ په علاقه کې کېږي نو زه به راپاسم او د هغې مخنیوی به کوم. هغه به هغه کس په دلته نه پرېږدم کوم سړی چې دوکې والي. نو بس دغه یو څو بسم الله الرحمن الرحیم. زه فضل کریم مازی د دې علاقې اوسېدونکی یم. دا بارګین چې دی دا په ټیلوي نګری ویلیج کونسل کې دی، علاقه مازی کې. او د دې بارګین تقریبا یو کال شو چې دا کال نه تقریبا لږ زیات ټایم شو چې سټارټ شوی دی. او په دې کې داسې یو سودا هم نه دی شوي چې په هغې کې داسې خرد برد شوي یا څوک مطمئن نه. او د دې خو ښه دغه ده، زموږ رشته دار دی، زما خوریی دی، ماما زوی مې هم دی. د دې دلته دا کاروبار موږ سره ناست یو. نو هر کله که داسې سودا وشي نو دوی دا هغه کسټمر ته هم دا خبره کوي چې تاسو مطمئن نه وئ د ګاډي نه هفته دوه هفتې بعد 10 ورځې 20 ورځې بعد واپس راولئ، خپل ګاډی راولئ، خپل پیسې چې دي نو هغه بیا واپس واخلئ. او دلته خلک راځي ښه مطمئن دی د سودا نه. او زیاتر دلته سوداګانې چې کېږي هغه ډیلران نه کوي، هم دوی ځي د سوات خوازاهیلې نه او دیر نه د دې ځایونو نه ګاډي راولي. او د دې علاقې چې کوم زمیندار خلک دی، کوم پروفیشنل خلک دی، کوم خلکو چې کورونو دپاره ګاډي اخلي، هغه خلکو له دوی ګاډي ورکوي، په مناسب ریټ یې ورکوي. ځکه چې زیاتر خلک ګاډي اخلي نو هغه خامخا بارګینونه ګوري، ځایونه ګوري، هغوی لاړ شي سواړی بارګینونه وګوري، بیا لاړ شي مینګورې ته هم لاړ شي. او هغوی چې دا ټول سروې وکړي نو مجبورن هغوی دلته راشي، هغوی ته دا پته ولګي چې دلته اعتماد هم دی، ګاډي هم په ذمهواری دی. بله خبر دا دی چې دلته د ګاډي ریټ هم مناسب دی او کاروبار دی. ګټه خو به خامخا سړی په ګاډي کې کوي، خو هغه کسټمر هم د دې نه مطمئن وي چې لکه کوم سودا موږ دلته وکړو نو دا موږ په خوازاخیله یا په سواړی یا په نورو بارګینونو په نسبت باندې موږ ته دلته ګاډی ډېر ښه ارزان میلاویږي. بیا که چېرې هغه ګاډی هغه استعمال کړي دوباره هغه واپس خرڅوي، بیا یې دوی له راولي، نو بیا هغه ګاډی ته هم دوی په ښه په مناسب ریټ سره لي چې په هغې باندې هغه کسټمر ښه مطمئن وي. او دا تقریبا 44,000 آبادي ده د امازي. نو په دې کې بل بارګین داسې نشته، بلکې پوره مندڼ کې داسې بارګین بل نشته. د سواړی نه په دې خوا چې دی په امازي په نګری کې دا یو غټ بارګین دی او ډېر ښه ډیلرانې دي او ډېر میلمه دوست او ډېر محبت کوونکی خلک دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه فضل قیوم سکنی ټیلوی امازي. دې بارګین ته نن عمران بھائی تشریف راوړو. هغه د بارګین باره کې زموږ نه څه تپوسونه وکړو. نو زه به دونه پورې ووایم چې موږ د دې بارګین نه ډېر زیات یېرېدو او د بارګین د دې نوم نه به هم یېرېدو. خو کله زما یو خوریی دی، په عمر زما نه کشر دی خو مشر ښکاري ګیره ګرۍ لیاقت خان. دی ملیشیا کې ډېر وخت دلته کې کاروبار وکړو، چاینل ته او ملیشیا ته. بیا چې کله دی پاکستان ته راغی نو دا یو دغه وکړو چې زه په خپل علاقه کې یو صفا کار شروع کوم. هغه سرمایه او هغه ټوله دلته ولګوله او یو ډېر لوی ځای ګیر کړ. او ګاډي ځي په خوازاخیله کې او په چکداره کې ښکلی صفا ګاډی او په یو صفا مالک نه هغه اخلي او هغه دلته راولي او هغه د دې ځای خلکو ته هغه ګاډي یعنې په ډېره کم منافع هغه کوي او ګاډي خلکو له ورکوي. دلته دې سره زه ناست پاس یم، خو څومره سوداګانې چې دلته شوي دي الحمدلله نو د هغې داسې شکایت واپس نه دی راغلی. او لیاقت خان دا خبره کوي چې بھائی که کم ګاډي کې څه مسله زما په بارګین کې راله نه 2 نمبر سړی پرېږدم نه 2 نمبر یم نه 2 نمبر کار کوم. الحمدلله موږ خو دلته خپله په کوم یو ګاډي نیمه اغوستی دی نو هغې کې تر دې وخته څه مسله نه راغلې او ډېر زیات موږ په خپله هم مطمئن یو. او دلته نه چې څومره خلکو کسټمرو ګاډي بوتلي دي نو هغه ډېر زیات مطمئن دي. او موږ سره دلته چې کوم ډیلران دي غټ غټ نو ظفر خان
ویلیج کونسل ممبر دی، درویش خان نائب ناظم کونسلر دی، او ډاکټر زرحرید شو او جاوید خان او دا ډېر غټ رضوان الله دي، رضیت خان دي. نو هغې هلته دا ګاډي اخلي او دلته یې راولي او لکه ډېره په کمه منافع دې خلکو له ورکوي او ډېر ښکلی کار روان دی او موږ دې ډېر زه د عمران ډېره شکریا ادا کوم چې ټیم یې موږ له وباسو، دلته کې زموږ ځای ته راغی، بارګین ته راغی. نو موږ دلته کې کار شروع کړی دی په ټیلوي کې. بارګین ډېر ملګرو وي چې دلته نه چلیږي او دا ټیک ځای نه دی لګا، دلته خلک دومره سوداګانې نه کوي. خو الحمدلله موږ په نیک نیت باندې شروع کړی و، کار خو صفا شروع کو. نو کومو خلکو سره چې دلته کې پیسې وي نو کراچۍ نه، دوبۍ نه، ملیشیا نه خلاص شو، دلته کې موږ کار شروع کړی دی. هغې راځي خپلې پیسې دلته موږ سره چلی، ګاډي ولا موږ راولو، خرڅو، ښه ښکلې مزدوري به کېږي الحمدلله. خلک ښه مطمئن دی، خوشحاله دی او بس کاروبار روان دی زموږ. سروس پکې نشته، سپیر پارټ دکان پکې نشته، دغه پورې مخامخ بوتلو دکان دی. خلکو ته ښه سهولت دی، لکه څه شي مشکلات پکې نه نشته، هر یو قسم له سهولت پکې نه الحمدلله دلته کې موجود دی. مرګري زموږ ډیلران علاقې والا خلک چې کومو خلکو د ګاډو کار کوو هغوی انتهایي زیات مطمئن دي، خوشحاله دي. زموږ د بارګین تقریبا 15 میاشتې 15 مهینې نو خلک نور هم خوشحاله دي، مطمئن دي، راضي لګا. خلکو له مزه ورکړه شروع کې خلک غبراو لګا، ځکه چې بارګین دا نوم چې دی انتهایي زیات بدنام دی او غلط نوم دی جو خلک نو مطمئن. خو الحمدلله خلک خوشحاله دي، مطمئن دي، راضي او کاروبار کې خپل پیسې پکې چلی. سپیر پارټ دکان پکې هم دی، ریم ټیر دکان پکې هم دی، سروس پکې هم دی. الحمدلله روزو جو بس خو خوشحالي یو، خلک هم خوشحاله دي. خپل کور کلي علاقه کې ناست یو، کاروبار دی کوو ځان له انشاءالله او ښه صفا سوتره. او ګاډي تاسو سره دا وخت بارګین کې کم ولاړ دي؟ دا موږ سره جی ویډزونه دي 4-5 فیلډري دي را سره، ایکس جی دي را سره، ډاکسن دی، ایکسلای دی، لمبري، هر نمونه ګاډي عمران لاله موږ سره انشاءالله.